بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب سيدنا محمد. نو موږ مخکې سبق کې دا ویلو چې د استعاره مصنف رحمت الله علیه مختلف تقسیمات کوي. نو یو تقسیم شوی او هغه په اعتبار د طرفین سره په اعتبار د طرفین سره استعاره دوه قسمونه دي. یو ته وفاقیه وي یو ته عنادیه. وفاقیه چې پای کې د ځوان تلنه دا په برابر وي چې ځوان په یو څه کې جمع کېدل لاغي ممکن وي لکه احیاء او هدایت. او دویم نمبر چې هغه ممتنع وي. ممتنع عنادیه ورته ملګي او ممتنع ورته ملګي چې پای ځوانو په یو څه کې جمع کېدل دا ممکن نه وي لکه د معدوم څه تشبیه ورکول دا موجود سره یا د موجود د معدوم سره. او تحکمیه او تملیحیه مونږ ویلو چې دا هم په عنادیه کې دا شامل دی لکه ببشرهم بعذاب الیم خبر شوه. وذل کې د استعاره دویم تقسیم بیانې. د استعاره دویم تقسیم هغه په اعتبار دا جامع سره ده. جامع دې ته ویل کېږي چې کم یو څه لکه څنګه چې په ال دې کې بدای کې وجه شیبه کې جامع وکنا په دغه کې رأیت الاسد زید کالاسد فی الشجاعه ال دغه وجه تشبیه و دل کې دا جامع چې لکه مستعار له او مستعار منه دوانه په یو څه کې دا په کم څه کې جمع شي اې جامع ویل کېږي. نو د دې جامع په اعتبار سره د استعاره په قسمونه دي چې یا بدا د دې په د جامع با د طرفین په مفهوم کې بیا داخل وي او یا بدا جامع د طرفین په مفهوم کې داخل نه وي. نمبر 1 قسم اولنې قسم دا دی چې دا طرفین کې دا جامع چې دا پکې داخل وي. لکه دا یې لپاره مثال لیکل حدیث شریف لیکل لري. حدیث شریف کې واقعي یو پورا حدیث به بیا وایو ان شاء الله. ودل کې په دې حدیث شریف کې د انسان د منډه او دغه د دشمن چې کله د اسمنډه وې داغه او دغه د مرغې د الوتلو د دې یو بل سره او جامع دې څوڼ په مش کې د سرعت لکه څنګه چې وې مرغې چې نن د منډه وې دغه شانتي دغه په وخت کې انسان چې کله لگا دایي جهاد لپاره تیاری مده په ټیم کې منډوي ځوانو کې جامع اجندا سرعت ده. وې دل کې دا مثال د سرعت لپاره دا چې ګرکړه کوی دا صحیح نه دی. د دې لپاره صحیح مثال هغه د تقدید ده. تقدید دې ویل کېږي چې یو سیس په بل سیس چې دا متصل وي او جدا شي لکه تفریق پکې راشي او چې کله دا په دې په مفهوم کې داخل نه لای لپاره مثال لیکل لري لکه زید کالاسد فی زید اسد فی شجاعته لکه زید چې دا رجل شجاع سره د اسد تشبیه ورکه دا رجل شجاع سره تشبیه ورکه او د لري په مفهوم کې داخل نه دا بادری د لري په مفهوم کې داخل نه واښوي یا لکه دنور تشبیه ورکه د روخانه مخ سره دا د دې په مفهوم کې داخل نه نور تفصیل چنن په کتاب کې کو. او الاستعاره باعتبار الجامع او استعاره په اعتبار د جامع سره. جامع څه ته وایي؟ وای ما قصد اشتراک الطرفین فيه هر هغه چې قصد کړل شوی وي د طرفین د اشتراک پدې کې. مطلب دا چې د طرفین د مراد مستعار له او مستعار منه دي چې دا مستعار له او مستعار منه باندې په یوسیس کې راځم شوی. قسمان دو قسمونه دي لانه جامع زکه دا جامع اما داخل یا بدا داخل وي یعنی مطلب دا بدیل لپاره جنس وي یا بدیل لپاره فصل وي. فی مفهوم الطرفین په مفهوم د طرفین او طرفین مراد سره المستعار له والمستعار منه. نحو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس رجل يمسك بعنان فرسه. په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو قسمه کسان چې دا دو قسمه کسان چې د ټول خلکو نه بهترین دي. یو رجل هغه سره دی يمسك بعنان فرسه چې دا ټینګ نیولي مضبوطی نیولي د خپل اسغه واګي. مطلب دا چې د هر ټیم لګه تیار jihad ته کلمہ سمع هيئه طار الیها وې کله چې د واوري صدیر आवाज نو د منډه ویاږي تا نو لګی دا طار الیها دا منډه وال نو د دې تشبیه ور کړی دا استعاره د دې معنی حقیقي د منډه دا دغه سره د مرغۍ د الوتلو سره داګه د منډي سره. و حدیث وی بیا مخه خبره کوي. او رجل نیت دیم نمبر قسم هغه بهتر دی. یو قسم خو بهتر دی چې هر ټیم لکه د الله تعالی د جهاد لپاره زنده ته یو کلم سره आवाज ووري دی یری رتري आवाज ووري ور منډه کوي. او دویم کم کس غوړه دی او رجل فی شعافه
چې هغه د غره په یو سورکړی کې وي شعفت د غره په یو سورکړی کې وي فی غنیمه له چې دا لګي غړي بيزي وي غنیمه معنا لګي یعنی لګي غړي بيزي وي او د په غر کې وي یعبد الله او د عبادت کوي د الله تعالی حتی یاتي الموت تر دې ګور چې دې تمرګ راشي یعنی د دوه قسم انسانان الله پاک ته غوړي دي یو دا چې لکه هر ټایم jihad ته تیاری او دویم هغه چې لکه د غره په سر کې ځان ناشي او ول د ګازانه غړي بيزي ساتي او د الله عبادت کوي تر دې ګور چې په حالت کو تمرګ راشي مختلف اوقاتو کې مختلف انسانانو باندې الله پاک دا حدیث کو بیا تاسو تفصیل کو ان شاء الله دا اوس د حدیث کې کم ټکی دی داغه معنی کوي بیا ورسره په خبره کوي چې لکه موږ دا حدیث سره پر راوړل نو په حدیث کې یو ټکی راغلی هيعتن نو قال جار الله ذي محشري او الهيعه هيعت ته ویلېږي الصيحه التي يفزع منها هغه چي ته ویلېږي چې خلق داغه نه یریږي چې را کولېږي داغه نه واصلها منها يعيه دها يعيه یعنی باب ضربه دونه اذا جبنا کله چې بوزدل شي یعنی دا بوزدلې دی आवाज ته ولتا دغه ته چې نه دا چغ ویلېږي او دلګي بوزدلی او ویلی دا او چغه ته مراد غستلی دا نو دا د مجاز د علاقونه مسبب ویل دا سبب ته مراد دی او شعفه ته وی پر حدیث کې راغله ده او رجل فی شعفه شعفه ته وی راس الجبل ته ویلېږي د غرس کړي ته ویلېږي وای دا حدیث دا معنا را توګه خو عربی کې ویل معنا دا خیر الناس رجل بهترین سړی هغه اخذ بعنان فرسه چې د خپل اسواګي نیولي واستعد او د تیار وی للجهاد فی سبیل الله د الله پاک په لار کې د jihad کولو لپاره او رجل یا بهتر هغه سړی اعتزل الناس چې د جدا شوی د خلقونه وسكن في رؤوس بعض الجبال او د غرونو کې په بعضي سرونو باندې چرند اوسيږي او د پر غر کې فی غنیمه فی غنم له چې دا یو سو دغوی غړي بيزي وي به د لپاره قليل لګي يرعاها چې د سره یغیلرا ويكتفي بها في امر او کافی کی د لپاره په امر کې مع فی امر ماشی د گزاران په ذریعہ کې پلار کې ويعبد الله او د عبادت کوي الله تعالی حتی یاتي الموت تر دې ورچې تمر راشي پوښښ مې باندې دا اوس قصه اوس دلګي چې چل چوي ره و استعاره طيران للعدو و دلګي استعاره کړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الطيران ولګي الوتل تا للعدو د منډي لپاره یعنی دلګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د منډي لپاره د الوتل په استعمال کړی نو ګور الوتل ویری دي او منډي ته مراد سره مخ ویلي کنه كلها سمعها هيعه طار اليها وای کله چې دی او چا وایي نو الوزیاږي دا نو الوتل غو د مرغۍ کار دی الوتل چا کار دی او دلګي ته مراد منډه وال دي او بدوانو کې هغه دغه چې نه سرعت ته جامع په سرعت ته والجامع داخل في مفهومهما او جامع دا داخل له ورو په مفهوم کې فان الجامع بين العدو والطيران ځکه چې جامع د منډه په منځ کې عدو دشمن ته نه وای وره عدو د منډه په منځ کې دا مستعلق دی والطيران او درې دا مرغۍ مبارک وقطع المسافه بسرعه هغه په تعدی سره مسافت قطع کول او هو داخل فيهما او دا قطع د مسافت یعنی مسافت قطع کول سفر قطع کول دا داخل له مفهوم د رضوانو کې نه بعدو په طیران کې الا انه في الطيران اقوى منه في العدو مگر پر الوتلو کې دا سرعت تر منډې نه ډیر دی په الوتلو کې دا سرعت تر منډې نه ډیر دی ولی زګه چې راغی سي وزري کنه والازهر وغرد او ظاهر دارا ان الطيران وقطع المسافه بالجناح چې الوتل هاي د ویلېږي سفر قطع کول په وزر بدرې سره والسرعه لازمه له او دا سرعت دی وزر د لپاره لازم دی یعنی کوم څه چې وزر لګیدلی نو هغه خامخه منډه بوي فی الاکثر لا داخله فی مفهومي او مفهوم کې داخل نه دی اوس وګورئ ماته د اصل کې اعتراض کوي په باندې چې دا مثال چې د ذکر کړل د طیران دا چې دا جامع په دې کې داخل نه نو دا خبره ده صحیح نه زګر صحیح نه کنه چې دلته کې چې د کم څه وزري نو به خامخا چې نه دا بلکا پتا دی باندې بزي نو دلته کې دا وزري دا د دې په مفهوم کې داخل نه دی بلکې د وزرو د پاره د تادي چې دا لازم ده او تا ویلو چې را جامع په پریت باندې په مفهوم کې به داخل وي او دلته کې خدا دې په مفهوم کې داخل نشو خو شو مې معنی نو غوړه خبره ده چې دلته کې ته د دې لپاره مثال د تقطیع ذکر کې د څه ذکر کې الله تعالی وی وقطعناهم فی الارض امما قطع ولګي یو سیز متصل وي هغه جدا جدا کول
نه دا تقطیع ویل لري او تفریق دې مراد غستل لري او په ځوانو کې دا دغه چې نه دا د جسم سره په وسواله دا لازم دی او چې کله تقطیع شي جو په تقطیع کې هم دا جسم چې دا یو بل لري شي او په تفریق هم د یو بل نسل شي لري شي نو د دې لپاره غوړه مثال دل دا و چې د څه ذکر کړه وي تقطیع ذکر کړه وي پوه شو به باندې نو یې والازهر ظاهر ده ان طیران چې طیران یعنی الوتل وقت المسافه بالجناح هغه مسافت قطع کول دی په دغه بذری سره د وزر بذری سره که په قرار باندې غزر وي والسرعه لازمه له او سرعه لازم دی لپاره مطلب دا چې لګه الوزي وای د لپاره دغه لازم دی سرعت لازم دی داخل نه په مفهوم لريږي پوښوي لکه پوښوي نو فل اولا غردا د اي مثلا چې د تمثيل ذکر مثال ذکر کړه به استعاره په استعاره التقطيع تقطيع مثال ذکر کړه الموضوع چې دا تقطيع و ذکر شوی دی لازاله الاتصال بين الاجسام الملتزقه چې دا هغه جسمونه چې یو بل سره ملتزق دي ملتزق معنی یو بل سره انقطاعي دي یو بل سره انقطاعي دي دا هغه جسمونو په منځ کې ازاله کول زایله کول لري کول ازاله الاتصال لپاره ازاله اتصال یو ځایواله بین الاجسام الملتزقه فمن دا اجسامو کې چې یو بل سره پیوس وي متصل وي بعضها ببعض دا سره لپاره استعاره لتفریق الجماعه دا سره لپاره د تفریق لپاره نو تقطیع دی ول او تفریق دې مراد واغستو و ابعاد بعضها عن بعض او باسلون بعض لري کول نو په تقطیع کې هم یو څه دبل څه نه لري کې او په تفریق هم دی دبل نه لري کې ولګره تقطیع په کم ځای کې دی او په قوله تعالی وقطعناهم في الارض امما پدې کې چې منګه جدا جدا کړل کټ یو کړل د خلک په ازمکو کې په مختلف جماعتونو کې نو کټ یو کړل مطلب جدا یو کړل والجامع ازاله الاجتماع او جامع دلګه اغا لري کول د اجتماع الداخله في مفهومها چې داخل لري په مفهوم کې وهي في القطع اشد او په قطع کې دغه چيري دا جداواله دا په ډیر دی په مېزه په نسبت ته تقریبا والفرق بين هذا وذ دې نه یو خبره کوي خبره دا چې دلګه تا د تقطیع اطلاق دو کو په تفریق د جماعت باندې ودا ته استعاره واغستله او ال دغه مرسن چې کنه مرسن چې نه دا دغه ته ویل کېږي اصل کې دا او هغه پوزي ته ویل کېږي چې پای کې هغه نتکې ورته کسور کوي هغه لګام چې پکې اچولې کېږي لکه څنګه چې زنانه پوزه کې پیزوان چې پیزوان دغه ته مرسن وایي یعنی دغه رسن چې نه پیزوان ته ویل کېږي او مرسن هغه ځای ته ویل کېږي کم چې لکه د پیزوان د ځای یعنی پوزي ته ویل کېږي واښو بری باندې نو ایدل کې چې دا تقطیع ولا او تفریق دې مراد واغسونو ته چې دا استعاره ده او ال دې کې مرسن نپوزه مراد غستل مرسن خو اصل کې هغه ځای ته ویل کېږي وکم کې چې دا پیزوان لګول کېږي او د دینه دا پوزه غستل ال کې ته چې دا مجاز ده ال کې ورته سویلې دا مجاز مرسل له او سره د دینه چې دل کې پدې کې معنا حقيقي چې کنه پدې کې معتبر ده پدې کې معتبر ده پای کې معتبر ده پوه شو مې باندې ها نو ورته وایو چې الته کې د دې استعاره خیال نه ساتل شوی بلکې الته کې اطلاق او د تقدیر خیال ساتل شوی دی چې مطلب دا پوزه د عام انسان لپاره استعمال شنو موږ وایو دا مرسن موږ وایو دا مطلق ذکر ده او چې کله دغه پیزوان والدي مراد وي نو وایو دا مطلق اوس مقید کو مطلق څه کو نو کپدی کې د دې استعاره خیال وساتل شنو ال ورته هم ته مستعار له مستعمل ویل شي او دلګي چې پکې د دې استعاره خیال ونه ساتل شو نو دلګي د اطلاق تقلید ویل شي نو ال دغه خیال ساتل شوی دی پر تقطیع او افتراق او بدای کې د دې خیال نه ساتل شوی استعاره وهي والفرق بين هذا او فرق بين ذلك يعني اطلاق د تقطیع په تفریق د جماعت باندې استعاره وبين اطلاق المرسن على الانف او اطلاق د مرسن په انف باندې په پوزه باندې مرسن اصل کې هغه پوزي د ویلګي چې په کمی کې صحیح پیزوان او بیا ته چیرې عام پوزي د مرسن ویل د مجاز مرسل له عام پوزي د مرسن ویل سره ما ان في كل مرسن والتقطيع سره د دینه چې په هر یو په مرسن او په تقطيع کې خصوص وصف د وصف خاص وصف پکې دی ليس في الانف چې هغه په عام پوزو کې نه دی
لکه عام پوزې ته پوزه وای او په عام پوزه کې پیزوان نه لګول کېږي بلکې په کمې کې چې هغه سوره هغه کړه نو پای کې پیزوان لګول کېږي وتفريق الجماعت وهو ان خصوص الوصف الكائن او هغه دا چې دا خصوص د وصف یعنی موږ دا دینونه اغستل شوی دا نو دا جواب چې ان خصوص الوصف چې خاصیت دا وصف کم چې په تقطیع کې دی مرعن فی استعارته د دې رعایت پس استعاره کې ساتل شوی د تفریق الجماعت د جماعت تفریق د وجنه بخلاف خصوص الوصف فی المرسن بخلاف د دې نه چې دا وصف خاص کړه د مرسن سره نو پدې کې د دې خیال نه ساتل شوی نو حاصل د څه شو چې ان تشبیه هنا منظور بخلاف سما چې لکه تشبیه مقصود ده او الته کې جنانو استعاره مقصود ده الته کې اطلاق د تقیید مقصود ده لکه پوه شو به معنی مطلب دا کنه چې الته کې مرسل چې دا مقید پوزي ده وي او ان چې دا عام پوزي ده وي عام پوزي چې مطلب پای کې د پیزوان ځای نه او مرسل چې پای کې د پیزوان ځای نه لکه اطلاق یعنی موږ وایو چې دلته کې لحاظ ساتل شوی دی پدې کې د اطلاق او د تقیید او پدې کې رعایت ساتل شوی د استعاره لکه پدې کې ته د استعاره رعایت وساتل شوی دي ته ویل کېږي پوه شو به معنی پدې باندې پوه شوي فإن قلت وسدا بل اعتراض ده اعتراض دا چې لکه تا خو پرې فن کې علاوه په نور فنونو کې دا خبره ده په حکمت کې یعنی پرې دای کې پرې انتباهات او پرې کتابونو کې پرې کې دا خبره ده چې د کم یو څه چې د ماهیت جزوي ناغه په اختلاف دا په شدت او په زور سره پای کې اختلاف نه راځي لکه تا اصل کې دا خبره وکړه لکه نه پرې راځي کې چې په دای کې دا خبره وکړه چې لکه مستعار له او مستعار منه پرې کې چې کم دا جامع ده مستعار له او مستعار منه پرې کې کم دا جامع ده نو پرې کې د جامعیت دا معنی په مستعار منه کې اقوا پکار ده دا مستعار منه دا معنی پر د جامع دا معنی په مستعار منه کې سره لکه زمه زید پشان د منظری دی کنه نو د زید ته د وځ شوی د دغه لپاره دی د حیوان مفترس لپاره دی واښوي او زی استعمالو ما د رجل شجاع لپاره اوس په دې مستعار منه کې دا خبره ضروری ده چې په دې کې به د شجاعت په معنی وبکې ډېرې قوي به پکې واښوي به معنی نو ستاسو دا خبره کړې ده چې په مستعار منه کې به دا معنی چنده بډې روي او په دې قاعده خدا ده چې په دې کتاب نه لیکلي او په نور فنون کې لکه په حکمت کې او په دې کې دا خبره ده چې کله یو څه په یو مفهوم کې داخل وي نو هغه بیا شدت او ضعف پای کې نقصان نه رسي لکه مطلب حیوانیت ده حیوانیت ده یو صفت ده انسان لپاره نو دا حیوانیت چې دا لکه په سپي کې هم موجود ده او دا په ساروي کې هم موجود ده او دا په خر کې هم موجود ده خو دې ټول د لکه حیوان چې دا ویل شي واښو به معنی لکه په دې باندې پوښوي نو د شدت او د ذوب په خیال نه ساتل شوی او ته چې په مستعار منه کې د جامعیت د معنی چنده بګه خو بکار ده په دې باندې پوښوي نو موږ ورته وایو کنه ضرورت به اعتبار دي یو ماهیت حقیقي دی یو ماهیت اعتباري دی نو په حقیقت په اعتبار سره وبدي کې فرق نشته دی خدا دغه په اعتبار سره فرق په اعتباري دی دا پکشته لکه یو څه چې دا د سوسونه مرکب وي لکه موږ وایو اسود نو اسود دا ډیر تور ته وای او سواد چې دا عام تور ته وای واښوي نو لکه د حقیقت په اعتبار سره به فرق نشته لري او فرق په اعتبار شته نو موږ وایو چې لکه وګوره اوس په اسد کې د شجاعت معنی ده او هغه به ډیر زیاته ده او په رجل شجاع کې د شجاعت معنی ده او دا پکې کم ده لکه څنګه چې موږ وایو دا دیوالوم سپین دی او دا دیوالوم سپین دی او دا دیوال په سپینوالي کې ډیر دی بل دیوال نه دې باندې پوښښ نو فإن قلت کجل سوق پتا باندې اعتراض وکي او ته په اعتراض کې چې قد تقرر في غير هذا الفن چې دا خبره ثابت شوې ده د دې فن علاوه په بل فن کې یعنی په حکمت کې او په دې کې دا خبره ان جزء الماهیه چې جزء د ماهیت یعنی کوم څه چې د حقیقت جزء وي لا يختلف بالشده والضعف دا نه مختلف کیږي په شدت او ضعف سره لکه انسان چې نه کنه نو د دې حقیقت ماهیت حیواني ناطق ده کنه نو دا حیوان د دې یو جزء ده یا لکه خر چې ده د دې حقیقت حیوان سواحل له نو دا حیوان د دې یو جزء ده نو چې کوم څه دا ماهیت جزء وي نه په شدت او ضعف سره هغه اختلاف پکې نوي فكيف يكون جامعا نو دا څنګه جامع شو دا جزء د ماهیت والجامع يجب ان يكون في المستعار منه اقوى
او جامع خو په مستعار منه کې اقوا پکار دی لکه پوه شو به معنی ها به معنی پوه شو نو قلت درته په جواب کوم امتناع الاختلاف وکم ځکه چې اختلاف منه ده انما هو في الماهيه الحقيقه دا یو څه په ماهیت او په حقیقت کې د حقیقت په اعتبار سره باندې فرق ناراضي دا حقیقت په اعتبار سره به فرق ناراضي والمفهوم لا يجب ان يكون ماهيه حقيقه او مفهوم د پاره دا خبر ضروری نه نه کم چې د لفظ فهمي کې د پاره دا خبر ضروری نه چې دا ماهیت او حقیقت بل قد يكون امرا مركبا بلکې کله کله هغه امر مرکب من امور بعضها د امورنا بعضها قابله للشده وذوف چې بعض د امورنا قابل للشده او د ذوف فيصيح كون الجامع نو سیدا کېدل جامع چې دا داخله په مفهوم د طرفینو کې مع كونه في احد المفهومين اشد واقوى سره د دینا چې په دوه مفهومونو کې به یو کې دا اشد او بل کې اقوا ده لکه پوه شو به معنی الا ترى ويتنغري ان السواد جزء من مفهوم الاسود چې دا سواد دا یو جزء دی د اسود نه د مفهوم د اسود نه عن المرکب یعنی هغه زما مطلب چې هغه مرکب وي د دوه درې سنونه من السواد والمحل سواد او د محل نه اے اسود دا اسود معنی تور شی نو دا یو د توروالی نه او یو د محل یعنی کوم دیوال چې یا کوم کتاب د دینه مرکب دی ما اختلاف بالشدت وذوف سره د دې چې د په شدت کې او په ذوف کې جنت بری کې اختلاف دی یعنی څه کې لا معنی ډیری بس پینوالی معنی او بس کې کم الا بلې خبره باندې پوه شوي ها وای چې لکه دا خبره وکړه چې په مستعار منه پدې کې دا جامع دا معنی اقوا پکار دا په مستعار منه کې دا جامع دا معنی څه پکار دا اقوا پکار دا او موږ په نور فنون کې دا خبره د کړي دا چې کله دا یو څه د ماهیت جزوي یو څه د ماهیت جزوي د حقیقت جزوي نو پدې کې اختلاف د شدت او د ذوق ناراضي نو ته چې لکه استعاره پدې کې لکه مستعار له او مستعار منه په مستعار منه کې بلا جامعیت معنا په کډی نه کنا لکه اسد او رجل شجاع ده نو دا شجاعت دا معنا په اسد کډی نه په نسبت رجل شجاع باندې کنا وایي به معنی نو دا څنګه دا تعریف وکړه دایو خدای چې په یو ماهیت کې چې کوم څه داخل وي نو هغه دیو بل جدا جدا ناراضي نو وایي چې دا اختلاف چې پکې ناراضي اختلاف چې هغه د حقیقت په اعتبار سره ناراضي او فرق پکې اعتباري راځي ځکه چې د یو څه مختلفو نسبتونه واښو بنه باندې لکه څنګه چې موږ یا شی تور ده نو پدې کې لکه باس په توروالي کې ډیر او باز پکې لګي و اما غیر داخل فيهما او یا بل جامع چې نن دا د مستعار له او د مستعار منه په مفهوم کې به داخل نوي اته ما داخل کما مر من استعاره لکه استعاره د اسد رجل شجاع لپاره یعنی اسد رجل شجاع لپاره د عقل والشمس للوجه المتهلل او انور عقل دا پړقنده مخ لپاره ولا ذلك لدور ان شجاعه عارضه للاسد او د وجه د دایره خبره ده چې شجاعت دا عارض ده یعنی عارض کیږي اسد ته داخل نه په مفهوم د اسد کې واښوي او وکذا تحلل للشمس او دغه رنګ د انور د پاره د پړقندواله د انور د پاره د چمک دا د دې په مېس کې داخل نه ده بلکې دا د دې په مفهوم کې داخل نه ده بلکې د دې نه خارج ده خارج الکه پوښښ به باندې ها نو خلاصه څه شولا چې جامع با یا په طرفینو کې داخل وي او یا په داخلو نه وي په طرفینو کې داخل وي لای لپاره یو مثال مصنف ذکر کړل دی خوده شارع وي چې دا مثال غوړه نه ده او غوړه مثال لري لپاره تقدیر ذکر کړل بیا به باندې اعتراض او جواب او غیر داخلي یاد بشي